अस्सलाम वालेकुम मलगोरो जुनैद खान ما پرون د عمران خان درې کیسونه چلی دلی دي پاره کې کم پیشرفت سره د ادا سره په دی ویډیو کې شریکوم کم کیسونه دي یو د عمران خان د بری کېدو کیس چلی دلی چې عمران خان به څنګه بری کیږي بل د عمران خان ضمانت په توشاخانه 2 کیس کې د عمران خان د ضمانت کیس هم چلی دلی بل 190 میلیون پاوند کیس کې هم نوی اپډیټس راغلي دي چې په دې درو کیسونو باندې تفصیلا خبره کوو خو هغه نه مخ کې اډیالا جیل ته پرون د پی ټی آی چې کم لیډرشپ هغه عمران خان سره ملاقات د پاره تلی وو چلتا هغه بهر خو ډیر زیات انتظار کړی دی او انتظار نه پس حکومت هم دغه لیډرشپ گرفتار کړی دی چې په دغه لیډرشپ کې د پی ټی آی چې د طرف نه چې کوم اپوزیشن لیډران دي درې پکې غيو او یو د پاکستان سابقه سپیکر چې کوم اسد کیسره پکې هم شاملو چې دغه کسان په خو په دای باندې انتظار کو ډیاله جیل مخله چې د عدالت په حکم باندې تلیو عمران خان سره ملاقات د پاره نو عدالت په حکم تلیو خو بیا التا منیجمنت چې کوم د اډیالا جیل حکام چې کوم دی غي په ویټینګ روم کې کینولیو تقریبا یو غنټه په انتظار کړی دی او انتظار نه پس بیا ډایرکټ رانیولې دي ورته ویل دي چې تاسو رش روز جوړ کړی دی او دفعه 144 کیس کې چې کوم دی دغه کسان گرفتار کړی دي په به رها کړی هم دي او مطلب دماغي اټینشن چې کوم دی غي ول یو قسم لور کړی دی یو قسم له منټلی ټارچر کړی دي لکه هغه ملاقات چې کوم دغه سوچ په کم سوچ ملاقات لتلو دغه کم سوچ خیال نو هغه سوچ خیال ولا ختم کړی دی مطلب گرفتار کړی دی چې دای دا مایند سیټ چې کوم دی دا چین شي نو دا پرون په اډیالا جیل مخله دا هم شوی دی بل چې کوم د عمران خان درې کیسونه چریدلی پاغه باندې بوس تفصیلا خبرو کو جی یو د عمران خان د بریت کیس چې عمران خان دی بری شي نو کې د بریت کیس کې فیصله الریډي محفوظ شوی دا خو جج صاحب چې کوم پرون بیمار نور راغله نو هغه فیصله نه د اورول شوی د جج صاحب د بیماری په وجه باندې هغه فیصله او ما غرنګ پینډینګ پاتې شوی دا فیصله نه د اورول شوی جی دا خو عمران خان د بریت کیس بل توشاخانه 2 کیس کې تاسو لپاره الریډي په پریویس ویلو کې تاسو سره ما ډیټیل شریک کړو چې توشاخانه 2 کیس کې جج صاحب د اف ای ای وکیلانو ته آخري چانس ورکړو چې تاسو خپل دلایل پیش کړئ مالا ځکه د پی ټی آی چې کوم وکیلان دی ولا الریډي دلایل ورکړي دي نو په دا کیس کې هم یو ځل بیا د اف ای ای چې کوم وکیلان دي د عمران خان چې کوم اپوزیشن دي هغه بیا عدالت ټایم ورکړي چې تاسو خپل دلایل مکمل کړئ مطلب په دا کیس کې هم څه اهم پیشرفت نه دی شوی او دا کیس نیکسٹ تاریخ ته منتقل شوی دی بل چې دریم کم کیسو 190 میلیون پاوند کیس کې او دا کیس واحد داسې کیس ته چې دا ډېر تیزی سره روان دی د عمران خان او تیزی سره ذکر روان کړ دی چې په دې کیس کې په عمران خان باندې سزا خېجول ولا د کوشش کوي حکومت کوشش کوي دا 190 میلیون پاوند کیس چې چا سره دغه کوشش کوي چې په دې کیس کې عمران خان ته سزا سناو کی نو په 190 میلیون پاوند کیس واحد داسې کیس د چې تیزی سره روان دی او په دې کیس کې تیزی دا کیږي کوشش دا کیږي چې عمران خان ته په دې کیس کې سزا ورکړل شي نو په دې ویډیو کې دا اهم درې اپډیټس د عمران خان د کیسونو حواله سره بل د عمران خان د پارټي لیډرشپ چې کوم اډیالا جیل مخله پرون گرفتار شو دا غي اپډیټس هم تاسو سره شریک کول د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام